سورۃ بقره لستل داغي په تلاوت کې مشغول او ناګانه دغه خپل رڼاګان راخکته شوی وي. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. الف لام میم. ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون. سورة البقرة مدنية. سورة بقرة دا مدنی سورت ده. مدنی هغه ته وایي چې د هجرت نه وروسته نازل شوی وي، که هغه په مدینه کې او که هغه په مکه کې وي، خو چې د هجرت نه بعد نازل شوی وي، ځکه دا سورت مبارکه په مدینه منوره کې نازل شوی او د دې یو آیت دی: واتقوا یوما ترجعون فیه الی الله. دا په مکه مکرمه کې نازل شوی یو آیات، او دا هغه وخت کې نازل شوی کله چې نبی کریم صلی الله علیه وسلم په میدان عرفات کې نو بس کوم سورتونه چې د هجرت نه مخکې نازل شوی هغه ته مکی وایي، چې کوم وروسته هغه مدني. دا په ترتیب قرآنی کې دویم نمبر سورت ده، دینه مخکې سورۃ الفاتحه، او په ترتیب نزولی کې دا 88 نمبر سورت ده، 87 نمبر. په دې سورت مبارکه کې 280 آیاتونه دي، 286. او په دې سورت مبارکه کې 40 رکوعان دي، او بعض علماء د دې کلمات هم شمیرلي دي او حروف ولهم شمیرلي دي، چې په دې سورت مبارکه کې شپږ زره یو سلويخ کلمات دي، 1141 او په دې کې حروف هم بعض علماء شمیرلي دي. دا بعض علماء شوق وي چې احسو د کلمات هم شماري، دا ټکی ولا هم شماري، مدات هم شماري. نو حروف په دې سورته مبارکه کې 2,00,000 او 15,500 حروف دي، او بعض علماء فرمایي چې 15,500 حروف دي، 25,500 حروف. د دې سورۃ نوم سورۃ البقره ده، ځکه په دې سورۃ کې به د بقره ذکر راځي. بنی اسرائیل ته الله حکم کړو چې غوا علاله کې داغي بیان به کې رسو راځي. او دې سورۃ فستاس القرآن هم وای، فسطاط الففا سین طا فسطاط القرآن. فسطاط د لوی خیمه ته ویل شي چې پاره کې ډېر انسانان راجم وي. په دې سورته مبارکه کې ډېر مضامین د قران کریم راجم دي. دا عقاید بحث هم پکشته دي، دا اعمال بحث هم پکشته، معاملات، سیاسيات، جهاد، امثال، تاریخ د بنی اسرائیل او آداب د معاشره، د نظام چلولو طریقې،
نو دا په دې سورۃ مبارکه کې ډیر مضامین را جمع دي، نو ځکه وتا فسطاط القرآن هم وای، سنام القرآن وته هم وای. سنام اصل کې قب ته ویل شي، او دا قب دا په دې د اوخ په دې وجود کې هغه اعلی مقام او اوچت مقام وي. نو دا سورۃ مبارکه په اعتبار د مضامین سره اعلی دی په نور سوراتونو، چې په دې کې ډیر زیات مضمونونه ذکر شوي دي. نو دا د قرآن سنام دی، سنام القرآن. ان لكل شيء سناما وسنام القرآن البقره او پسینسه. دی صورت زهرا هم ویل شوی دی په ذا سره، زهرا. زهرا چمک ته ویل شي، اصل کې پړق ته وی. او حدیث مبارک کې راځي چې سورۃ البقره او سورۃ آل عمران دا به د خپل لستون کې د پاره زهراوین وي د قیامت پر د دوی په سر باندې بداسي روان وي، رڼا به کړی وي. سورۃ البقره نبی کریم صلی الله علیه وسلم فرمایي سورۃ البقره دا به د خپل ویون کې د پاره د قیامت پر ورځ باندې یو سوري وي، او دا با سفارش کوي د خپل ویون کې د پاره د الله په حضور کې، د الله په دربار کې. نو سورۃ بقره دا لوله او چا چې دا سورۃ واغش غډیر برکت حاصل کو، او چا چې پرې خو د ناغډیر حسرت او تاوان سره مخ شو. او څوک چې دا سورۃ مبارکه وایي نو باطل به د مخې له نشي راتلی، جادو به اثر نه کوي. کوم کور کې چې سورۃ بقره تلاوت کیږي دی کور ته سرکش شیطانان نشي داخليدل. عبد الله ابن مسعود رضی الله تعالی عنہ هم نقل، ابو هريره رضی الله تعالی عنہ هم نقل چې دا سورۃ بقره د خپل ویون کې د بارا د قبر په قبر کې انس او مینه کوون کې دی، او د قبر د عذاب نه د بچ کېدو ذریعہ او سبب دی. فضائل د دې سورۃ مبارکه ډیر زیات راغلي دي. نبی کریم صلی الله علیه وسلم په مختلف مقاماتو کې مختلف انداز سره صحابو ته دې بیان فرمایلی، او امام بخاری رحمه الله یو روایت نقل کړی دی د رسول الله مبارک او صحابي دی اسید بن حضیر ابواد سره. اسید بن حضیر یو ځلې د شپې تلاوت کو د دې سورۃ بقره تلاوت کو، نو د دوی یو اسو ناګنغه اس پټو بونو باندې شو. نو د دې یو ماشوم زیو خیال راغی سنه چې دا ماشوم را لدا اس خوګ نه کی، نو قران بند کو زر ورغه چې وې قتل، نو اس په قلار ولاړو. نو بیا د قران شریف تلاوت شروع کو، نو اس بیا ټوپونه شروع کړل. نو دوی چې په دې اس باندې مې څه شوی زماغه ماشوم زی یحیی نومیو و یحیی را لچته خوګ نه کی، هغه دلته کې ملاستی چرته هغه باندې را ټوپ نه کی. نو قران شریف یې بند کو داسې اوچت کو، بل ځای ته روان شو چې وې قتل برا. نو ناشنا رڼاګانې د کور ته راښکته شوې وي. نو حیران شو. نو سحر د نبی صلی الله علیه وسلم په خدمت کې حاضر شو، وی د الله رسول بیګا سره ناشنا و تکارو شو.
زما کور ته دغه سرناګان راخکته شوی د اسمان د طرف نه او اسمه په ټوپونو ما به چې کله تلاوت کو نبی کریم صلی الله علیه وسلم تو فرمایل اسید که چرته تا قرآن شریف لستلې او لستل دی بند کړی نو دغه رڼاګانې به نورو خلکو لیدلې وي او دا د اسمان د طرف نه فرشتي راغلي وي او ستا تلاوت ته غوږې ایښود متوجه داسې واقعه ثابت بن قیس بن شماس رضی الله تعالی عنہ هم ذکر کړی و چې رسول الله مبارک په خدمت کې حاضر شو د الله رسول 13 شپه ما د قرآن شریف تلاوت کو سورۃ بقره مې لوستله او زما په کور باندې چمکدار چراغان راخکته شوي رڼاګانې وي نبی علیہ السلام تو فرمایل کیدی شتا سورۃ بقره لوستله وی او دا الله رسول رښتیا تاسو وی ما بیگا سورۃ بقره لوستله دا غیب په تلاوت کې مشغول او ما او ناګانه دغه خپل رڼاګانې راخکته شوي وي نبی کریم صلی الله علیه وسلم فرمایل سورۃ بقره دا زدکه او د دې د حاصلولو برکت حاصلول برکات دي او د دې پر خودل حسرت او تاوان دي جادوګر د دې طاقت نه لري چې د دې په ویون کې باندې جادو کې نکوړ منتر جادو وغیرہ او تعویذونه وغیرہ دا په اثر نه کوي کم بنده چې د سورۃ بقره تلاوت ډیر کوي د سورۃ بقره د مخکې سورۃ مبارکه سره مناسبت دې ترابط وي د یو سورۃ د بل سورۃ سره یو خاص ربط وي تړون وي لکه د زنجیر دا کړي چې یو بل سره دغه سي تړلي ورپسې بل کړي بل نو بعضی علماء د دې سوراتونو د یو بل سره خاص ربط او تړون ذکر کړي په سورۃ الفاتحه کې مونږ ولستل اهدنا الصراط المستقیم یا الله مونږ ته سم لار اوخه یا په سم لار باندې مونږ روان کې نو هغه سم لار هغه په دې قران کې دا الله وی راشه هغه سم لار دا لا ریب فی دا قران داسې کتاب دی چې په دې کې شک نشته هغه سم لار هغه قران دی او قران هغه کلام دی د الله چې په دې کې یو ذره بر شک نشته دی د دې سورۃ مبارکه په اول کې الف لام میم راغلي دي الف لام میم دي توای حروف مقطعات دا بزان ځان لولې دا څه بنوي چې علم بلکې الف ځان لا لام ځان لا او میم ځان لا دا د قران شریف د یو کم دیر شو سوراتونو په اول کې راغلي دي یو کم دیر سوراتونه داسې دي چې داغه په اول کې حروف مقطعات راغلي دي دا رموز د قران کریم دی دته اعجاز د قران کریم هم وای د دې حقيقي معنی اصل معنی الله ته معلومه ده امت ته داغه معلومات نشته دا الله جسم مراد وي زمونږ به ایمان وي دا د الله او د الله د رسول په مینس کې یو راز دی بعضی مجازي معنی علماء کړی دي حقيقي معنی نه بلکې د حقيقي معنی په طلب پسې به امت نه ګرځي چې راځي د حقيقي معنی معلوم چې اصل معنی د الف لام میم سره نه دا و پرېږدي بس دا د متشابهات نه دي قرآن شریف کې بعد دو قسمه متشابهات راځي
یو هغه متشابهات چې داغي لفظي او لغوي معنا معلومه نوي انسانانو ته، الله ته معلومه ده ومونږ ته معلومه نه دي. لغوي لفظي معنا د لغاتو په اعتبار چې دې ټکی څه معنا ده هغه معلومه نه وي. دغه توای حروف مقطعات نیو قسم متشابهات دادي. دویم قسم متشابهات چې داغي لغوي معنی خوشته دي، لفظي معنی شته دي، خو چې د الله څخه مراد دی هغه مونږ ته معلوم نه دی. لکه قرآن شریف کې براشي ید الله فوق ایدیهم، ید الله فوق ایدیهم، لاس د الله تعالی د پاسه د لاسونو د دوی. اوس ید معنی شته دی، ید لاس ته وایي. خو اوس د الله لاس کومنګ وایي چې د الله دغه لاس لکه چې زمونږ دی، نو بیا خو په دې کې انسان لاسو ته محتاج وي ګن، نو بیا خو الله کې محتاجی رااله، الله د محتاجې نه پاک دی. او لاس دا د وجود اجزا دی او الله د اجزا نه پاک دی. نو د دې اصل معنا هغه مونږ ته معلومه نه ده. لغوي معنا خو معلومه ده چې ید لاس ته وي، خو چې د الله څخه مراد دی هغه مونږ ته پته نه لګي. وجه براشي، وجه مختوای، کل شیء هالک الا وجهه، شلم سپاره کې براشي هر یو شی هلاکیدون کې یو الا وجه مگر یو د الله وجهه به باقی وي. نو وجهه مختوي، اوس الله تعالی د دین منزه او پاک دی، مخت حاجت نه لري. نو خپل معنا لغوي معنا باندې کې بلکې بذات د الله تعالی چې د الله ذات، نیت نه به مراد ذات د الله تعالی وي، وجهه نه به مراد هم د الله ذات وي. داسې نهشتمه سپاره کې براشي ساق، چې د قیامت پر ورځ باندې به الله تعالی ساق کار کوي. ساق د کونډې ته ویل شي، لیکن مراد دا غي نه با کونډې نه وي او تجلی به دی واقع چې الله خپل تجلی راخکاره کوي. دې ته متشابهات وایي. بس د الله چې څه مراد وي زمونږ به په ایمان وي. درېمه سپاره کې براشي چې متشابهات وبسې دا نیکان خلق دا عالمان خلق نه لګي، بلکې هغه سوې آمنا مونږ ایمان راوړل په دې باندې. تأویلات وبسې داغه په معنی وبسې نه ګرځي. نو باغ متشابهات کې یو دا الف لام میم هم دي او دا حروف مقطعات دي. ذالک الکتاب لا ریب فیه، ذالک په عربی کې خلق د لری شیز د پاره ذالک استعمالي وی ها غسیز، او د نږدې د پاره هاذا وی هاذا. دلته کې ذالک کله نا کله قرآن شریف کې دا ذالک د نږدې د پاره استعمال شوی دی، او دا د عربو همدغه طریقه ده، کله نا کله د نږدې د پاره ذالک استعمالي. قرآن شریف کې براشي رستو ذالکم حکم الله یحکم بینکم، او دی سورۃ بقرہ کې به مرست راشي لا فارض ولا بکر عوان بین ذالک، چې دا غوا نو بوډه ده او نو ماشومه ده، نو زړه ده او نو وړه ده، عوان بین ذالک د دې په دې مینس کې د دې نو ذالک الته کې د نږدې د پاره استعمال شوی دی. ذالکم حکم الله ممتحنه صورت کې براشي چې دا تاسو ته حکم د الله تعالی. دا ذالکا کله نا کله د نږدې د پاره هم استعمالي دي شي. بعض علما دا سیو. دویم عظمت د قران ته اشاره ده چې دا قران یو ډیر عظیم الشان کتاب دی، یو ډیر لوی کتاب دی. دا عظمت د وجه نه ورته الله تعالی اشاره کړی دا په ذالک سره چې دا سور کوټی کتاب نه دی،
دا ډیر لوی کتاب دی، عظیم کتاب دی او عظیم شان کتاب دی. دریم بعض علما فرمایي په ذالک سره اشاره شوی دا هغه قرآن ته چې هغه په لوح محفوظ کې موجود دی. نو لوح محفوظ بره په اسمانونو کې دی، نو دی وجه نه هغه زمونږ نه لرې دی. نو هغه کتاب خدا معنی لږه بعیده ده. راجحه معنی دا ده چې په دې کې عظمت د قرآن ته اشاره شوې ده چې دا قرآن ډیر عظیم کتاب دی، نو ځکه ورته الله په ذالک سره اشاره فرمایلی ده. الکتاب، کتاب نو مراد قرآن دی. لا ریب فی، نشته د هیڅ شک په دې قرآن کې، لا شک فیه. هدن للمتقین، هدن لارښودون کې د متقیانو ته. هدن بعض علما فرمایي هو هدن چې دا یو ځان له جمله ده. هو هدن دا قرآن هدایت دی، هدایت دی لارښودون کې. بعض علما وی دا مصدر دی، په مصدر کې معنی د فاعلیت موجود وي، نو هدن په معنی د هادیون چې دا لارښودون کې دی. للمتقین، متقیانو ته. متقی چاته وایي؟ عبد الله بن عباس رضی الله تعالی عنهما فرمایي متقی هغه خلق ته وایي چې ایمان راوړي او ځان د شرک نه بیا ساتي، چې ایمان یې راوړي او ځان د شرک نه ساتي، دته متقی وایي. په یو روایت کې راغلي دي متقیان هغه خلق دي چې د الله د عذابونو نه یریږي او هدایت باندې روان وي او د الله د رحمت امید ساتي، او الله چې څه نازلې په هغې باندې ایمان لري او مني چې بالکل دا رښتیا دی او حق، دته متقی وایي. حسن بصری رحمه الله فرمایي متقی هغه خلکو ته ویلی شي، هغه خلکو ته متقیان ویلی شي چې د حرامو نه ځان ساتي او فرایض پوره کوي. امام اعمش رحمه الله او ابو بکر بن عیاش رحمه الله اغي نه تاسو شو متقی څوک دی؟ اغي جواب ورکړي متقیان هغه خلکو ته وایي، متقیان هغه خلکو ته وایي چې د لوی ګناهونو نه ځان ساتي. بس چې لوی ګناهونو نه ځان ساتي دا متقی دی. امام قتاده رحمه الله فرمایي چې متقی نه پیژني، متقی صفت الله په خپل فرمایلی دی الذين يؤمنون بالغیب، چې ایمان لري په غیب باندې، او دا غو صفاتونه دي. مونږ کې پابندۍ سره زکات ورکړي، الله چې کوم مال ورکړي دا غي د الله په نوم ورکړه کوي او په ورځ د قیامت باندې ایمان لري، بس دا متقیان دي. هدى للمتقین، دا قرآن شریف لارښودون کې د متقیانو ته. نو د نور خلقو ته بلار نه خي، صرف متقیانو ته بخي، نور ته مخای. هدى للناس مویل دي. قرآن شریف کې براشي دا خلقو ته هر چا ته لار خي. او متقین دلته ذکر کو چې په دې متقیانو خلقو کې انابت دي. څه خلق هغوی وایي مونږ قرآن زده کوو، نو چې زده کوو نو راشي قرآن شریف ته کینی او ډېر په شوق یې ورته غوږ ایښودی وي، نو بس دوی زده کي که. او څه خلق هغوی پاسې لاړ شي روان شي، نو هغوی زده نه کي. دا خو د هغوی دپاره همدا چا دپاره لارښودونکي وو، لیکن هغه خلکو کې انابت نو کم خلک چې هغوی قرآن نه منو، قرآن طرف ته نه راتلل، نو بس د هغوی دپاره لارښودونکي نه شو، لارښودونکي د متقیانو دپاره شو. دویم جواب دا دی چې لارښودونکي د متقیانو ته دا متقي خو اوس متقي نه دی، خو چې قرآن یې راواغېست او دی زده کو نو دی به هم وروسته متقي شي که ځان به د ګناهونو نه بیا ساتي، نو آینده کې به متقي وي. هدى للمتقین الذين يؤمنون بالغیب، متقیان هغه خلق دي چې ایمان لري په غیب باندې. غیب څه ته وایي؟ الله یې نه دي لیدلی، فرشتې یې نه دي لیدلی، پیغمبران یې نه دي لیدلی، کتابونه اسماني نه دي لیدلی، روز د قیامت یې نه دي لیدلی، د قبر عذاب او د قبر راحتونه یې نه دي لیدلی، لیکن ایمان پې لري چې شته دی.
دې ته وی ایمان بالغیب، یعنی تجربه به نه کوي چې ودرېږه زه ګورم چې دې قبر کې رښتیا ده فرشتې راځي او د انسان نه تپوسونه کوي، نه نه ودرېږه وایي زه ګورم چې رښتیا به دې قبر کې یا د جنت نعمتونو یا د دوزخ نه، وایي زما په ایمان دی، بس دا د نبی فرمان دی او زما په ایمان دی، د الله فرمان دی او زما په ایمان دی. نو دې ته وایي ایمان بالغیب. او کله چې انسان وي زه په تجربه کوم هغه ایمان الله ته قبول نه دی، بلکې قرآن شریف کې وځي په ځای راشي ان الذين يخشون ربهم بالغیب، هغه خلک چې د الله نه یریږي، د خپل رب نه یریږي په غیب سره. من خشی الرحمن بالغیب انما یخشى الله من عباده العلماء. نو دا په غیب باندې به الله نه یریږي، نو دا متقیان دي. ويقيمون الصلاة پابندۍ سره مونځ کوي. یا اقامت د دین دی ته وایي چې خپل سمې طریقې سره مونځ کوي، دا خښته نه ده، دا په خپل قالب کې جوړیږي، نو خټه پکې ورواچي، نو هغه نه کمیږي نه زیاتېږي، خپل صحیح طریقې سره خښته جوړه شي یا بلاک جوړ شي په خپل قالب کې دننه. دغسې د مونځ به بنده په داسې طریقې سره کوي څنګه چې حکم دی. نو څه خلک داسې مونځ ته ودرېږي، نو کله ځان ګري، کله داسې، کله سر کې ګوتې وي، دا ګورې دا اقامت د مونځ نه دی. اقامت د مونځ چې خشوع سره مونځ یې ښکلې په قلاره ولاړ وي، سر یې ښکته کړی وي او وجود سره لوبې نه کوي، کپړو سره لوبې نه کوي، نو سوچونه فکرونه یو خوا بل خوا نه بوځي را بوځي. دې ته وایي اقامت د صلات. ويقيمون الصلاة قائموي دوی مانځه لره. ومما رزقناهم ينفقون، او د هغې مال نه چې مونږ دوی له ورکړی دی د هغې نه د الله په نوم باندې ورکړه کوي. والذین یؤمنون بما انزل الیک وما انزل من قبلک، او دا متقیان هغه خلق دي چې دوی ایمان لري په هغه کتاب چې تا ته نازل کړی شوی دی، چې دا قرآن عظیم شان دی. وما انزل من قبلک، او په هغه کتابونو ایمان لري چې ستا نه مخکې نازل شوي، منی چې بالکل هغه د الله کتابونو، خو اوس به پې عمل کوي او که نه. نو دوه خبرې، یو خو اوس اصل تورات نشته دی او نه انجیل شته او نه زبور شته، او بله دویمه خبره دا ده چې د هغې حکمونه منسوخ شوي دي، چې قرآن راغی نو اوس په عمل په قرآن کېږي. منی به چې هغه د الله کتابونو حق و سچو، خو اوس قرآن شریف راغی نو د هغې احکام منسوخ شو، عمل به په قرآن کېږي، منی به ټول کتابونه. وبالآخرة هم یوقنون، دنیا ته څلور غټ کتابونه راغلي او سل واړه واړه کتابونه راغلي، هغه وړو ته صحیفې وایي، صحائف، او دې غټو ته کتب وایي. وبالآخرة غټ کتابونه د هغې نومونه تورات، زبور، انجیل او قرآن عظیم شان. وبالآخرة، او پر ورځ د آخرت، هم یوقنون، دوی یقین لرونکي دي. نو دا ښکلي صفتونه دي الله د متقیانو ذکر کړل. دا چې په چا کې راغلل، الله فرمایي اولئک علی هدی من ربهم. دې ټکو ته خیال کوئ، اولئک سره دا واو لیکلی دی، خو دا واو ویلی نشي، داسې به نه وایي چې اولئک به نه وایي، اولئک علی هدی من ربهم. دا خلق دوی په هدایت دی د طرفه د رب د دوی نه. واولئک هم المفلحون، او دا خلق دوی کامیابی حاصلونکي دي. بسم الله الرحمن الرحیم. شروع کوم په نوم د الله تعالی چې ډېر زیات مهربان او ډېر زیات رحم کوونکی دی. الف لام میم. الله عالم دی په معنا د دې حروفو، سی چې مراد وي زمونږ په ایمان دی. ذالک الکتاب لا ریب فیه، دا عظیم شان کتاب نشته د هیڅ شک په دې کې. هدن لار ښودونکی دی للمتقین، متقیانو ته. الذین یؤمنون بالغیب، متقیان هغه کسان دي چې ایمان لري په غیب باندې. ویقیمون الصلاة،
او قائموي منزلرا ومما رزقناهم ينفقون او د هغه مال نه چې موږ ول ورکړی دی دا غي نه د الله په نوم خرج کوي والذین یؤمنون او دا متقیان هغه کسان دي چې ایمان لري بما به کتاب انزل الیک چې نازل شوی دی تا ته وما انزل من قبلك او به کتابونو چې مخکستان نازل شوی وبالآخرة هم یوقنون او پرواز د آخرت دوی یقین لرون کی دي اولئک دغه کسان علی هدى من ربهم په هدایت دی په سملار دی د طرفه د رب د دوینا واولئک هم المفلحون او دا کسان هم دوی کامیابی حاصلون کی دي صدق الله العظیم